السلام علیکم. افغان مهاجرینو له 31 اکتوبر پورې پاکستان سټیټ ټایم ورکړی دی چې 31 اکتوبر پورې تاسو د پاکستان نه رضاکارانه تور وځئ. که 31 اکتوبر پورې څوک ونه وتل نو د هغې نه بعد به حکومت ډیپورټ کوي، په زور به یې لګي چې د دوی کومه پراپرټي ده هغه به هم په خپل تحویل کې اخلي. خبره داسې ده چې اصل کې د یونایټډ نیشن د فګر مطابق تقریبا 1.3 میلیون افغان پاکستان کې داسې دي چې هغه بالکل رجسټرډ دي، د هغوی دستاویزات شته. خبره صحیح ده. 8,000 داسې دي چې د هغوی لیګل سټیټس شته، هم ټیک ده. پاکستان کلیم کوي چې 1.7 میلیون پکې داسې دي چې هغه انلیګل دي، د هغې هېڅ اته پته نشته څوک دی، د کوم ځای نه راغلی دی، څه کار کوي، څه نه کوي، څه دستاویزات، څه ډاکومنټس یې نشته، انلیګل پراته دي. لہذا دا خلک د ملک د سکیورټي دپاره ترټ دی، دا د ملک د امن او امان دپاره خطر جوړېدی شي. داسې کسان موږ د ځان سره نشو ساتلی، داسې کسان به موږ وباسو. 31 اکتوبر پورې ټایم یې ورکړی دی. ګوره خبره اصل کې داسې ده که نه، که تاسو نیوز ګورئ او خبر یې نو د نن نه یو څو ورځې مخکې په 12 ربیع الاول چې کوم جلوس کېدو په کوټه کې په هغې کې دماکه وشوله، خلک پکې مړه شو. بیا په هنګو کې هم دماکه وشوله، خلک پکې مړه شو. اوس د انویسټیګیشن مطابق چې په هغې کې کم اټیکرز دي چې هغې رایستې دي او کتلي دي، نو د هغوی څه شناخت په پاکستان سټیټ کې دننه نه کېدو، د هغوی څه معلومات نه وو. نو دغلته کې خبره را پیدا شوله چې زموږ سره داسې خلک اوسېږي چې د هغوی رجسټریشن نه وي، موږ یې پېژنو نه، څه لیګل سټیټس نه وي، نو دا خو زموږ د امن او امان دپاره خطره ده. نو لہذا چې کوم هم انلیګل مایګرنټس دي، مهاجرین دي، افغان یوازې نه یادوي چې څومره هم دي انلیګل مایګرنټس هغه به وباسي. اوس ښکاره خبره ده پاکستان کې نور څوک څه کوي، خو افغان مهاجرین راغلي دي، هغوی پراته دي. لہذا چې کوم پکې انلیګل راغلي دي، دا زموږ د ملک دپاره د امن او امان دپاره زموږ د سکیورټي دپاره یو ترټ دی، خطره ده. دا به موږ وباسو. نو دوی یې په دې وجه باندې 31 اکتوبر پورې ټایم ورکړو چې 31 اکتوبر پورې په خپله خوښه وځئ، ګینې د هغې نه بعد به موږ وباسو، پراپرټي به موږ په خپل تحویل کې اخلو. اوس چې کله دا فیصله وشوه که نه، نو د انټرنیشنل کمیونټي نه یو لوی کریټیسزم، یو لوی تنقید په دې باندې وشو چې دا کار کوم پاکستان دا فیصله کړې، دا فیصله صحیح نه ده. دا فیصله پاکستان کله وکړه؟ تاسو سره ما بحث کړی او که تاسو ته یاد شي سپیشل انویسټمنټ فیسیلیټیشن کونسل چې دا پاکستان کونسل جوړ کړی دی او آرمی په خپل تحویل کې اغستی دی، او هغوی وایي چې د پاکستان د اقتصادي حالات به اوس مونږ ښه کوو. څنګه هغه ټول ډیټیل ما په یو لیکچر کې ریکارډ کړي دي، SIFC باره چې کوم دی هغه وګورئ. اوس د دې شپږم میټینګ د دې د اپیکس کمیټۍ وشو چې په هغې کې وزیر داخله چې کوم نګران دی سرفراز بوکټي، هغه دا خبره کړې ده. انوار الحق کاکل نګران وزیر اعظم چیف اف آرمی سټاف عاصم منیر دا ټول موجود په دې شپږم میټینګ کې. هغه دا خبره وکړه چې زما وروره د ټولو نه اهم چیز دا دی چې دا کم کسان دي، دا یو زمونږ سکیورټي ته هم خطر ده او بل په موږ باندې ایکسټرا بوج هم دی، دا زمونږ د ملک نه اوسو ایستل غواړي. او په دغې باندې تنقید را روان شو. اوس په تنقید څنګه وشو، د کم ځای نه وشو، خبرې ته غوږ کېده. لومبۍ خو د افغانستان نه ذبیح الله مجاهد په خپله ووي چې دا کومه طریقه پاکستان کې کړنه، دا طریقه صحیح نه ده، انټرنیشنل لا خلاف ده. او پاکستان حکومت ته زما دا درخواست دی چې دوی خپله پالیسي ریوایز کړي. په دې طریقه باندې افغان مهاجرین چې تو باسي نو دا ټیک نه ده. دا دوی وي د پیپل پارټۍ یو سینیټر د فرحت الله هغه ووي چې یاره حکومت اوس د دې افغان مهاجرینو سره بیا فوټبال کوي، ګیم ورسره مطلب کوي او خپل څه مقاصد پوره کوي. د ده مطلب دا و چې داسې نه دي پکار د افغان مهاجرین سره، خو په خپله چې ورسره په سند کې څه کوي نو هغه خیریت دی. د ده د ګیرې د لاندې چې کېږي چراغ تلې اندې رایي نو هغه خیریت د خیر. د سیاستدان په خبره پسې مه ځئ، دا تاسو ته هم ښه پته ده چې سیاستدان د سیاست چمکاوخلو دپاره کم ځای پورې ځي. اوس هیومن رایټس چې والا کم دي، هیومن رایټس کمیشن پاکستان، هغې ووي چې داسې کار دی چې دا هم د انټرنیشنل لا خلاف دي. تاسو دا چې کوم مهاجرین دي، افغان مهاجرین دي، په دې کومه طریقه باندې تاسو ډیپورټ کوئ چې 31 اکتوبر پورې ټایم دی، د دې نه بعد به تاسو وځئ، نو دا تاسو نشئ کولی. د دې خبرې مونږ خلاف شو. دا هیومن رایټس کمیشن والا وي، هغوی وایي چې ګوره انټرنیشنل لا څه وایي. انټرنیشنل لا دا وایي چې ته کله مهاجر وباسې که نه نو ډیپورټ کې به نه، په زور به نه وباسي. دا به داسې وباسي چې دی رضاکارانه داسې طریقې، داسې حالات به پیدا کړي چې دی رضاکارانه تور وځي. لکه مثال کې تور پر ځای ته خبره کوم، یو ماشوم ته سکول ته لیږي او هغه درته په جلا شي خرخ په شي درته چې زه نه ځم سکول ته، نو د هغه د سکول ته لیږلو دوه طریقې دي. یو یې په زور ولېږه چې شابه ستا هغه پلار به هم سکول ته ځي، د لاسه یې ونیسي، ګاډي ته یې ور وخېږي او سکول کې یې بوځي او کوزي کړي هلته ګیټ پسې بند کړي. بله طریقه دا ده چې په څه طریقه باندې رضا کا، څه پیسې وله ورکړه، څه ټاپي ماپي وله یا ورته ووایي چې یاره زه در پسې برک کې درځمه چوټي ده لالمه، نو رضاکارانه ته ور به دې سکول ته لاړ شي.
اوس دغه شانته کې رضاکارانه تور انټرنیشنل لا د چې ته به د خپل ملک نه کوم مهاجرین کوم تا سره دي مایګرنټس دي هغه ته وباسي نو په داسې طریقې به وباسي په زور نشي ایستلی هغه له به داسې حالات پیدا کړي چې هغه رضا شي په دې باندې کنوینس شي چې زه ځم نو په دې باندې هیومن رایټس کمیشن اف پاکستان وی چیرې په دې طریقه باندې دا ایستل ټیک نه دي یونایټډ نیشن افیشل چې کوم دی قیصر خان هغه په دې باندې باس وکړو چې په دې طریقه باندې 31 اکتوبر پورې چې دا کوم ټایم تاسو ورکو چې موږ په زور ریپورت کوو کوونه وتل دا خبره ټیک نه ده اوس ګوره زما خبره ته کېده وغوږو حل د دې سره وتلی شي د افغان د مهاجرینو ځکه چې هغوی یو سټیټ لیس خلک خدای که نه د هغوی خپل سټیټ چې کوم دی نو هغه 40 سال په جنګ کې ګیر دی حالات هلته داسې دي چې دوی خپل زړونه نه غواړي چې لاړ شي حالانکې اوس هلته حالات په بهتر کېدلو باندې روان دي او الله دې کړي چې بهتره شي خو د دوی چې اوس زړونه نه غواړي او د دوی ډایسپورا شوی ده په دنیا کې مختلفو ځایونو کې خواره شوي دي نو په زور باندې یو ځای کې دي لیږل چې هلته دوی زړه نه کېږي او د هغې ځای نه چې په کوم ځای کې دوی مودې شوي دي نو داسې ډایرکټ حقیقت دی چې انټرنیشنل لا خلاف هم دی او انساني ذهن هم نه مني خو مسله دلته کې یو بل هم ده ته ما ته ووایې لکه مثال کې طور پر زما اکیډمي ده یا عموماً زما سکول دی په هغې کې زما سره عموماً 500 کسان دي په دې 500 کسانو کې زما سره 100 کسان 100 کسه داسې دي چې نه ما سره د هغوی سرټیفیکیټ شته نه ما ته د هغوی پته شته چې د کوم ځای دي نه د هغوی د مور او پلار څه معلومات ما ته شته مطلب راغلي دي بس پراته دي څوک به د ځان سره وساتي حالانکې فیس به درکوي ته به بیا هم وایي چې دا سیز راته مسله دلته کې پیدا نه کړي څوک دي د کوم ځای نه راغلي دي څه کوي څه نه کوي مسله پیدا نه شي دا به ته وباسې دغه شانته کې چې بیا په سټیټ لیول باندې خبرې چې داسې کسان چې د هغوی څه اته پته نه وي حالانکې د سټیټ خپل رولز دي هلته چې هر کس اوسیږي د هغه سره به خپل رجسټرډ ډاکومنټس شي او د دغه خلکو په منځ کې داسې کسان اوسیږي چې د هغوی سره رجسټرډ ډاکومنټس نه وي نو دا سیکیورټي دپاره خطره جوړېدی شي نو اوس ګوره زه دا نه یم چې دا طریقه ده چې ډایرکټ وباسه او دا خبره دوی هم کوي چې دا خو تاسو د سیکیورټي ډېر نیرو ویو اخلئ دا سیکیورټي کو په داسې شو خو بیا بهترینه خبره ده چې دا ملک ټول خالي کوي نو څوک به حمله نه کوي چې په یو ځای کې خلک نه وي هلته څوک لیونی دی چې حمله کوي په صحراګانو کې څوک حمله نه کوي نو د سیکیورټي دا طریقه نه چې ته ډایرکټ کسان بالکل خالي کړه دا نیرو ویو د داسې سټرټیجي پکار ده چې کم مهاجرین دي هغوی ته نقصان هم ونه رسي د قانون خلاف هم ته لاړ نه شي او ستا سیکیورټي مضبوطه شي او بل طرف ته ایلیګل امایګرنټس ته ساتلی هم نه شي حقیقت دی چې دا مسله جوړیږي زه دا ته ویم یو پاکستانی دی او د ده سره د شناختي کارت نه وي هم دته غټه مسله ده نو بل مهاجر چې د بار نه راشي خو به مسله ای او په ټوله دنیا کې دا نظام رایج دی په سټیټ کې په ملکونو کې چې هغوی د ځان سره چې د کله نه د ملکونو تصور راغلی چې هر کس په دې ځای کې رجسټرډ وي که هغه د بار نه راغلی دی که خپل باشنده دی رجسټرډ به وي چې ایر رجسټرډ وي د هر ځای نه دا طریقه کېږي چې هغې ایستلی کېږي لکه مثال کې طور پر زه تاته ویم یورپي یونین والا چې دا کوم شپږ ملکونه وو هغوی چې دا جوړ کړو چې د ریټرن ډایرکټیو دا دوی څه شي له جوړ کړی دا دوی هغه پلان پالیسي جوړوله چې کوم زموږ سره ایلیګل مایګرنټس دي مهاجرین راغلي دي د هغوی ایستل دي ته ما ته ووایه که نه مکسیکو والا نه دي مکسیکو والا دا امریکې سره چې خوا کې دی مکسیکو یونایټډ سټیټس ته وي که نه چې کوم زموږ سره ایلیګل مهاجرین دي د دې د ډیپورټ کولو غم کول پکار دی چې ایلیګل پراته دي او رجسټریشن هم د دوی نه دی شوی او نه یې کوي نو دا ایستل غواړي دا مسله ده نو په دنیا کې چې په هر ځای کې ته راځې ګورې چې کوم ځای کې ایلیګل خلک پراته دي هلته کې مسله پیدا کېدی شي او د ملکونو په دې زمانه کې چې د ملکونو تصور راغلی دی د هر کس رجسټریشن لازمي دی د ملک د امن و امان صورتحال دپاره اوس خبره څه پکار ده خبره دا پکار ده چې حقیقت د 31 اکتوبر پورې ټایم او ډایرکټ ایستل دیس از ناٹ نارمل پکار ده چې دا چې حکومت د دې دپاره داسې غم وکړي چې د دوی رجسټریشن یا ویزا یا پاسپورت یا تذکره په هره طریقه باندې چې کوي هغه په داسې طریقه باندې وکړي چې نه دوی په دفاترو کې ذلیله کېږي څه اسانه طریقه دوی ته داسې لار راوځي چې د دوی رجسټریشن وشي او چې رجسټریشن وشي او بیا د سره اوسیږي نو چې په مودو پاتې دي او دلته کې کاروبارونه کوي او چلولی شي ملک له الټه فایده هم ورکولی شي نو پکار ده چې دلته کې پاتې شي د دغه رجسټریشن چې کوم دا ترتیب جوړ شي او د هغې باوجود هم څوک رجسټریشن ونه کړي ان رجسټرډ پاتې شي ایلیګل پاتې شي نو د هغوی سره بیا بالکل دا طریقه پکار ده چې تا ته زه وایم چې رجسټریشن وکړه چې د دې ملک دا قانون دی دا فالو کوه هغه ته نه فالو کې ایلیګل دلته پاتې کېږي د هغوی د ایستلو نه بغیر بیا بل څه طریقه نشته دی دغه واحد حل دی د دې خبرې او بل به په اخره کې زه یوه خبره وکړم کله چې
هجرت وشو کنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه معظمین لاړې مدینه منوره ته، نو انصار صحابه او مهاجرین صحابه دا دو او د یو بل سره المسلم اخو المسلم دا رونه دي مسلمانان ټول داسې یو ځای شو چې د خپل جهاد خپل کور دای د خپل هر انصاری صحابي د خپل مهاجر صحابي سره نیم کړه جهاد یې سره ټول نیم کو. دا د بایچارې د ټولو نه غټ مثال په دنیا په تاریخ کې پاتې شوی دی. اوس هم مسلمان اقا مسلمان دی نو دی دا کار ولې نشي کولی؟ نو زه تاته خبره وکړم ولې نشي کولی. نه د دوی په منځ کې هغه شانته کې محبت شته څنګه چې هغه شانته کې محبت و. ته وګوره که نه ډېر کم کسان دي په افغانیانو کې او په پاکستانیانو کې چې د یو بل سره د زړه مینه ساتي او دا شعور پکې شته ګوره چې مونږ مسلمانان یو مونږ ورونه یو. خو زیاتره پکې داسې چې د یو بل ته پترس په نظر باندې ګوري، د یو بل سره بغض او حسد د حد نه سیوا ساتي. او د هغې نه هم شاته ریزن دا دی چې د هغوی په زړه کې مینه محبت د یو بل سره وکړه نو هغه په لسانیت باندې هغه په دې وجه چې د عربیان دي په دې وجه باندې نه د قبیلو په وجه باندې صرف د نظریې په بنیاد لا اله الا الله محمد رسول الله. د هغې نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغوی ته تعلیم ورکو، حق او باطل یې وتوښودو، د هغې یوې نظریې په بنیاد باندې هغه یو شوي وو. اوس نظریه یوه ده زمونږ یوازې په دین کې دومره فرقې جوړې شوي دي که نه، او د هغې نه بعد بیا په سیاست کې چې راوځي کم نظریات او کم ردې بدي او کم بلیمونه چې په یو بل باندې ګڼلی کېږي. یوازې په افغانستان کې د اوسه پورې هغوی د خپلې په جنډې باندې متفق نه شو. دومره تفریق په هغه ځای کې دی. د پاکستان سره هغې مطلب په دې طریقه باندې یونایټ کېدی شي. زما خبرې نه مطلب دا چې نظریه یو نه ده که نه، نو هغه شانتې کې دلي محبت نه پیدا کېږي. کم کسان چې دا مثال ورکوي نو د هغوی د لومبې دا سوچ پکار دی چې د دې مثال نه مخکې د دغه مثال ریزن څه و چې هغې باندې لږ انالیسز وکړي، او د دغه مثال ته رسېدلو لپاره واحد دغه حل دی چې زمونږ عوام چې کوم مهاجرین دي یا مهاجر او پاکستاني څه شی دي، زمونږ دپاره اول مسلمان دی چې مسلمان ته دا پته ولګي چې زه څوک یم، د ژوند مقصد څه دی، او هغه به ورته لګي د تعلیم په ترو باندې چې دی تعلیم یافته شي، د یو نظریې د لاندې به ټول لا شي، د یو بل سره به مینه محبت په خپله پیدا شي، بالکل بهترین ملګري جوړېدی شي. خو چې کله عوام ټول په بل کې ایجوکیټډ شو او د ایجوکیشن ډېر غټ کمی دی په افغانستان کې او په پاکستان کې هم. په آخره کې شکریه د هغه ملګرو ادا کوم 5 اکتوبرو د ټیچر ډے و د استادانو ورځ او بلا کسانو په فیسبوک باندې په خپل وال باندې زما تصویر لګولې و، مبارکي را کړې وه. فیسبوک سکرول کوم بار زما تصویر مخې ته راځي او پیجونه هم پکې منشن کړي وو. نو د ټولو زه بې حد مشکور یم، شکرګزار یم. تاسو ټولو ته زه در رسېدی نه شم، خو ستاسو د ټولو مینه ماته لازما را رسي او د خپلې مینې اظهار زمان هم څه زده کړي د هغې شکریه هغه تاسو داسې ادا کولی شئ چې زمانه تاسو څه زده کړي که نه هغه نورو ته وښایئ. علم رڼا ده، علم خور کوي، په دې کې کنجوستیا مه کوئ. پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې تا نه څوک تپوس وکړي او تا ته پته وي که نه د هغې خبرې د علم په باره کې څه زده کړه د نه کوي او ته یې پټ کړي، ستا ځای جهنم دی. په علم کې کنجوستیا مه کوئ، څه دې زده کړي خلکو ته یې وښایه، علم خور کا، ستا مینه به ما ته راورسي که ته زما شکریه ادا کړې په دې طریقه باندې ادا کولی شي. جزاک الله.